کړی دي ما د ځان د پاره نه دی کړی یا الله دا ما د هغه چا د پاره کړی دي چې هغه ستا په حبیب صلی الله علیه وسلم باندې ګرانو دا ما د هغه چا په محبت کې کړی دي چې یا الله هغه تا ته ډېر ګرانو او هغه د نبیانو نه بعد هغه تا ته په دې ځمکه باندې خوښ خلکو او تر قیامته به تا ته خوښي په هغې باندې تا د خپل جلیل القدر فرشتې په ذریعه باندې سلامونه په دنیا کې رالیږلي دي الله څنګه چې ورسره ستا محبت و زما م ورسره محبت دی د هغه محبت د وجې نه ما کړي دي. علامه امام ابن حجر مکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الزواجر کې دا واقعه ذکر کړې ده په جلد نمبر 2 صفحه 193 باندې. هغه فرمایي چې دا واقعه هغه نقل کړې ده د علامه کمال رحمت الله علیه نه. هغه فرمایي چې په مدینه منوره کې په څه وخت کې د دې شیعاګانو په عاشوره کې او په محرم کې به د دې د مختصر غوندې جلوسونه وتل. نو فرمایي چې په هغه علاقه کې د یو کس و چې د هغه نوم شیخ الصالح رحمت الله علیه. هغه سوچ وکړو چې یاره دا خلک چې راټول شي په دې محرم په 10 محرم په 9 محرم او د خپل جلوسونه وباسي نو په دې جلوسونو کې دي صحابه کرامو پسې کنزل کوي. هغه سوچو که چې یاره مونږ خو محبت کوونکي یو که نه صحابه کرامو سره نو نیت او اراده وکړه چې دې پرې د دې دا جلوس را یوځای شي نو زه به ځم د دې جلوس ته او په دې کې به زه د صحابه کرامو نوم چې کوم دی هغه به اخلمه او د دې په مخ کې به اخلمه او ځان به متخیم چې دا نوم زه اخلم. چې کله د عاشورې ورځې راغلې نو شیخ صالح رحمت الله علیه فرمایي چې زه لاړمه د دې هغه جلوس چې کوم مختصر غوندې هغې کې زه ورننوتم او ما ورته وویل چې یاره ماله زما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ډېر زیاته مینه ده او ډېر زیات محبت مې دی ورسره او د هغه د مینې د وجې نه او محبت د وجې نه تاسو ماله د خوراک څه راکې زه ډېر زیات وږې شوی ما د هغه په نوم ماله څه راکې. ما چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نوم د هغې په جلوس کې واغسته که نه نو دا خلک چې کوم دی کم شیعګان چې هغه ټول ما ته حیران کتل او په غصه کې کتل ما ته شروع کړه. هغې کې یو کس راغی ما ته وایي چې راشه دلته کښېنه. زه یو ځای کې کښېنولم او بیا د هغه پلار چې کوم و هغه راغی او ما ته وایي چې راځه. د هغه هلک زه کښېنولم اول بیا یې پلار راغی ما ته یې وایي چې راځه چې په تا باندې زه څه وخورم او دا ته چې سوی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نوم باندې څه غواړې چې تا له هلته څه درکړم راځه ما سره کور ته لاړ شه. وزې ځان سره روان کړم چې کله یې کور ته بوتلم نو هلته کې یو 2 مضبوط هلکان راوغوښتل او مضبوط هلکان چې کله راوغوښتل نو هغې ته یې وویل چې دې ښه ووښې. زه کور ته دننه کړم او په ما باندې راکېښودل او زه ښه ووالم چې ښې ووالم نو بیا یې هغه پلار ورته وویې د دې هلک پلار چې اوس چاړه راواخلې او د ده دا ژبه کټ کې. هغه فرمایي چې کله چاړه راواغسته نو زما هغه ژبه چې ده نو هغه یې زما نه کټ کړه او د هغه خپل کور نه یې زه راوباسلم او دیکې راکړه چې زه اوس په کومې باندې ځې نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یا خدای پاکه دې خو ما نه ژبه هم کټ کړه او دې خو زه ډېر زیات وخلم ما خو څه غلط کار نه دی کړی ما خو ستا نبي ته چې څوک ګران و هغې د محبت اظهار ما کړی دی هغه چې هغه ته ګران و تا ته ګران دي ما ته هم ګران و ما ته هم ګران دي د دې د وجې نه ما محبت اظهار کړی دی د هغه محبت د وجې ما ته دا سزا میلاویږي چې زما وهلم وخوړل ما نه ژبه هم کټ کړی شوه. زه راغلم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې سره کېناستم او فرمایي چې جړل مې او په جړا شوم او ښه مې وجړل. په څنګه چې ماشوم جاړي څوک له څه نه ورکوي جاړي چې ستړي شي په هغه جړا کې وده شي. فرمایي چې ما جړل چونکې ژبه م رانه کټ شوې وه وهل مې م خوړلي و په هغه جړا کې زه اوده شوم. چې کله اوده شوم نو په هغه خوب کې ما ته یو کس وایي چې پاسه ستا ژبه ټیک شوې ده ها تا چونکې دا کار چې کړی دی دا د صحابه کرامو په محبت کې دی کړی دی نو چې ته چې د صحابه کرامو په محبت کې یو کار وکړې نو تا ته به د هغې سزا میلاوي. دا دنیادار او دا شیعګان به تا له سزا درکړي خو ګورې مونږ په تا باندې ننګ او غیرت کوو ته پاسه ستا ژبه به ټیک شوي او وایي چې زه د خوبه را بیدار شوم چې
چې ما وکتل خبرې مې شروع کړې د ما خبرې ټیک وې ژبه چې مې وکته ژبه مې الله مکمل ټیک کړې وه وی ما ته د هغې ورځې نه پته ولګېده په هغه زړه کې زما د صحابه کرامو محبت نور هم سیوا شو ما وی که هر څه کېږي زما په زړه کې هغه محبت نور هم سیوا شو کله چې کال پس بیا د محرم ورځې راغلې او د عاشورې ورځ راغله نو ما دا اراده کړې وه چې انشاءالله زه به بیا ځم چې کله د هغې د محرم ورځ راغله او عاشورې هغه جلوس کې راووتل زه بیا لاړم چې لاړم نو ما بیا اواز ولګو چې تاسو کې څوک شته داسې چې ما له د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نوم باندې سره کي چې دا ما اواز ولګو نو یو الک چې کوم دی د اواز څنګه واورېد نو زما طرف ته فورا راغی او ما ته وایي چې دلته کښېنه زه بیا کښېنو نو زما په زړه کې بیا شک شو چې ما سره به بیا مخکې څه کوي ما ته وایي چې کله د جلوس داسې په ختمېدو شو ما ته وایي چې راځه زه ځان سره بوتلم ما وایي چې بس مکه کاروایي بیا شروع شوه بیا یې کور ته راوستم چې بیا به راسره څه کوي چې کله یې راوستمه کور ته یې رادن نه کړمه نو ما له یې ښه ښکلې روټۍ هم راکړه زما یې ډېر زیات عزت وکړو زما یې ډېر زیات قدر هم وکړو حیران شوم چې تېره پېره یې ما سره څه کړي وو دا دې پېرې یې راسره څه کوي وی بیا یو کمره وه هغه کمره چې کومه وه هغې ما ته کولو کړه د هغې دروازه چې کولو کړه چې ما وکتل نو په هغې کې دننه یو خنزیر تړلی شوی و ما چې حیران شوم چې دی ما ته ولې وښو ما ته وایي چې یاره ستا په شان یو کس په تېر کال عاشوره کې راغې او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نوم باندې موږ نه څه وغوښتل زما د پلار هغه راوسته ما دله راوسته ده هغه دلته کور ته راوسته هلکان یې راوغوښتل هغې پې دلته کې ووهه او بیا د هغه ژبه چې کومه وه هغه یې کټ کړه او بیا یې د کور نه وشړه او وی باسه نو زما کله چې شپه شوه که نه شپه شوه نو زما د والد صاحب چې کوم دی دا پلار مونږ ټول اوده شو د شپې یو چغه شوه چې څنګه د شپې چغه شوه نو هغه چغې سره مونږ ټول راپاڅېدو چې ومو کتل مونږ پلار کته او چې ومو کتل نو د هغه په ځای باندې د خنزیر ولاړ و د هغه نه خنزیر جوړ شوی زما د هغه پلار نه دا چونکې هغه د صحابه چې کوم محبت کوونکی و هغه سره یې دا چل کړی نو د هغه محبت د وجې نه الله د ما د پلار چې کوم دی نو دا خنزیر که او بیا مونږ د شرمه خلکو ته ویریم نشو مونږ په علاقه کې دا مشهوره کړه چې یاره د مونږ پلار چې کوم دی هغه په څه حادثه کې مړ شوی دی او بس ختم شوی دی دی مونږ په دې کمره کې بند کړی دی نه مړ کولی شو نه ساتلی شو نه خلکو ته خولی شو د هغه نه خنزیر جوړ شوی دی وی ما ورته ووایي چې تا ته پته ده چې هغه ده چې هغه کار چا سره کړی و هغه څوک و هغه زومه د زما نه ژبه هم کټ کړی وه او ما سره هغه وال ټکول هغې هم ما سره کلوزې وهلې ومه خو زه لاړم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې سره کېناستم او ومې جړل ورته چې ستا صحابه کرامو په محبت کې ما سره دا شوي دي بس چې راپاڅېدم زما هغه ژبه م الله ټیک کړې وه او زما هغه محبت صحابه کرامو سره نور هم سیوا شوی